سورہ عنکبوت یو سر ختم آیت رد کوي په مشرکانو او یو مثال راوړي. مشرکان چې څوک الہ غني، معبودان غني او خپل حاجت روا مشکل کشا غني او هغه ترا مدد شوي، الله دا غي مثال بیانې او جولاګي سره. جولاګي ځان له یو جال جوړي، یو کور ځان له جوړي. الله وی دا پټول کورونو کې د کمزورو نه زیات کمزورې کور دی. مارغان دي ځان له جال جوړي او ځان له کور او کوټه خلق دي د بار جوړي چې د باران نه بچي، د بادونه یخي سیلې نه بچي، د باندې دوړ نه لګي، د تاسو نقصان نه رسي. نو جولاګي چې ځان له کور جوړي، نزان د باران نه بچکول شي، نه د سیلې نه، نه د تیزی هوا نه، نه د یخي سیلې نه، او دارنګي ځان د چرمخکې نه هم نشي بچکولې. نو دومره کمزور کور ځان نه جوړي. نو څوک چې د الله نه ما سوا چا تر مدد شوی، د دې تعلق د دې غیر الله سره داسې دی لکه د دې جولاګي خپل تعلق د کور سره. نه ولا فائدہ ورکول شي، نه نقصان نه بچکول شي. مثل الذين اتخذوا من دون الله، مثال د هغه چا، صفت د هغه چا اتخذوا چنی ولدی من دون الله بيد الله نا اولیاء دوستان ملګری. کمثل العنکبوت، پشان د صفت پشان د حالت د جولاګی دے. اتخذت بیتا، جوړ کړی دی ځان له یو کور. وان اوهن البیوت لبیت العنکبوت، یقینا کمزور د کورونو خامخا کور د جولاګی دے. لو کانوا یعلمون، ارمان کدی پویدلې. لو کانوا یعلمون، کاش کدی پویدلې. کدی پدی خبره پوي وي نو دی به ولی شرکو، ولی به دی گمراهی کې اخته. ان الله يعلم، یقینا الله پوهیږي ما پهغي يدعونا چديرا بلی من دونه سوا د الله نا من شيء حسوک. سوک چې دی د الله نه ما سوا را بلین والله خپي جن. وهو العزيز الحكيم، دغ الله غالب دے حکمت والا. وتلك الامثال نضربها للناس، دغ مثالنا بیانوم پار د خلقو. وما يعقلها الا العالمون، نپوهیږي پدی مثالونو مگر پوها. ځان پوکا، ځان او بجنا دې مثال لزان پوکا. وما يعقلها، نپوهیږي پدی مثالونو الا العالمون مگر عالمان. خلق الله السماوات والارض بالحق، پیدا کړی دی الله اسمانونه او زمکه چې حق سرګن شي. ان فی ذلک لآیا، یقینا پدی کې دلائل دي للمؤمنین د پاره د منونکو. اتل ما اوحی الیک من الكتاب واقم الصلاة، د دعوت ورکولو بیان خی، د دعوت ورکولو چل ازدکا. اتلو اوللا ما هغا اوحی الیکا چی وحی کی گتا تا من الكتابی د کتابنا. اتلو اوللا قرآن کریم، او اتلو بیان کا قرآن کریم. قرآن کریم لوستل، ذکر کول، بیانول، ځان په پوهه کول، دا ټول دي کې داخل. اتلو ما اوحی الیک من الكتاب، اولولا بیان کا هغه چې وحی کېږي تا ته د قرآن نه. واقم الصلاة، پابندي کوا د مانځه. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، یقینا عبادت تنها بندی انسان لرا
عن الفحشاء د سستیانا والمنکر د بدو خبرنا ان الصلاة یقینا منز تنها منکی بندی انسان لرا عن الفحشاء د بے حیائی کاروننا والمنکر د بدو کاروننا ولذکر الله اکبر او بیان د الله کتاب د الله ذکر د الله ډیر لوی شی دی قران کریم ولا یو د مانزه پابندی ساته دعا او د الله ذکر ډیر ډیر کوا ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر یقینا موږ بندي منکه انسان لرا د فحشاونا د منکراتنا حدیث کی راضی او سړی راغی نبی علیہ السلام خواتا چې پلانې سړی شپې موس کی او سار مالی بیا غلا کوي نو نبی علیہ السلام ورته فرمایل دغه عمل د مانزه یو وخت براشي چې دې بددي غلا نه بند کی منه وای کی نو موس جاری ساته مانزه سره به الله تعالی د ګناهونو نه بچ کی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر منز انسان لرا د فحشاونا منکراتنا گناهونو نه بچ کی نو کوم وخت چې سړی منز کوي دغه وخت خدای د ګنا نه بچته یا چې کوم سړی جمعه ته منزل راځي نو دې چې کله او داس ماته استنجا کوي نو ځان خو صفا کی ځان پاک کی چې کپڑے بل مازه نشي روزانه د ګنا نه بچ کو بیا چې کله او د سو کی او جمعه ترازی نو لار کی فضول کار نه کوي د ګنا نه ځان ساتي چې منزل رواني او بیا چې کله جمعه ته منزل راشي نو څومره وخت دی پدې کې اولګي خرج کی صرف کی دا دومره وخت دی د الله د ګناهونو نه بچ کو نو ځکه وای ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر مرز انسان د ګناهونو نه بچ کو ولا ذکر الله اکبر او ذکر د الله ډیر لوی شی دی سو پوری چې دنیا کې د الله ذکر جاری د الله ذکر کیږي نو قیامت بن راځي دنیا بن ورانیږي چې کله د الله ذکر بند شو نو هر څه بفنا شي والله يعلم ما تصنعون الله پوهیږي په هغه چې تاسو کوم کارونه کوئ ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن مکوي جګړه مکوي اهل الكتاب يهوديان سرا عيسایان سرا عيسایان يهوديان الله مني لکه څنګه چې ته الله مني سرا مجادله مکوا الا مگر بالتي بهغه طریقه هي احسن چې غوري هاګه عیسائی سره يهودي سره مناظره مجادله کوي نو هغه طریقه اختیار کړي چې هغه غوره بهتره با وقارا سنجیدا نرمای سره دعوت ال الله ولا ورکا په طریقه نرمی سره سختی پکې مکوا ولا تجادلوا جګړه مکوي يهوديانو سره عیسایانو سره الا مگر بالتي بهغه طریقه هي احسن چې غوري الا الذين مگر هغه يهوديان عیسایان ظلمو چې ظالمان دي منهم ددینا هغه يهوديان عیسایان چې هغه جګړماري او په سمه طریقه نه پويږي نو کده روانه کوي او بے ادبی کوي ګستاخی کوي جګړه کوي سخت خبره کوي نو بیا ولا پورا جواب ورکا وقولوا او يا آمنا من ایمان راوړې دې بالذي په غزاد انزل الینا چرا لګلې دې مونږ ته کتابونه انزل چرا لګلې شوی دې الینا مونږ ته مونږ ایمان راوړې دې بالذي په هغه کتاب انزل الینا چرا نازل شوی دې مونږ ته وانزل نازل شوی دې الیکم تاسو ته تورات زبور انجیل وإلهنا إلهكم واحد زمن حاجت روا او تاسو حاجت روا یک یو دے ونحن له مسلمون او من خامخ الله تا غاړی خودن کیو
په دې طریقې و يهودي لا نصراني لا دعوت ورغی چې تاسو زمون الله یو دی تاسو هم آسمانی کتاب منئ مونږ هم منو مونږ تاسو انبیا منو موسی علیہ السلام منو عیسی علیہ السلام منو داؤد علیہ السلام منو تاسو کتابونه منو نو دې خبرې تراشه چې تاسو زمون رب یو دی نو ولی اسلام نه قبلوي وکذالک انزلنا الیک الکتاب دغرنګي مارا لګلې دې پیغمبراته ته قران کریم فالذین نهغ کسان آتیناهم الکتاب چې ما ولا ورکړي دي کتابونه یؤمنون به ایمان راوړي په قران کریم لکه عبد الله ابن سلام رضی الله عنه او حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه او حضرت تمیم داری رضی الله عنه دی مخکی بل نور پیغمبران منل لیکن چې کله قران راغی نبی علیہ السلام او په جند نو به ایمان راوړي ومن هؤلاء بعضی د دینا من هغه یؤمن به چې ایمان راوړي په کتاب الله وما يجحدوا بآياتنا انکار نکي زمون د آیاتونو الا الكافرون مگر کافر چې کوم عنادي کافر دي زديان اغي نه مني نو اغي ایمان نه راوړي اغي منکر دي رښتینواله د پیغمبر علی السلام راوړي تصدیق بالرساله وما كنت نويت پیغمبرا تتلو چتا لستله من قبله پخاد قراننا من کتاب هیڅ کتاب پیغمبرا سوچتا دا قران نو راغله او تا مکی کې صلیح کال تیر کړل تا د قران نمخ کې بل هیڅ کتاب نو لستله وما كنت نويت پیغمبرا تتلو چتا لستله و من قبله مخکی د قراننا من کتاب هیڅ یو کتاب ولا تخطه او نوې چې تا خط لیکلې وي بيمينکا په خپل لاس سره نه تا کتاب لستلې شو او نه دی په خپل لاس خط لیکلې شو ولا تخطه نوې چې خط لیکلې وي بيمينکا خپل خلاص سره کچرتا مخ کی بل سے کتاب لستلې وي یا ته قلم سره پلاست لیکل کولې شوی اذن نو بدغ وقت لرتاب المبتلون شک بکوله باطلانو چې کوم خلق تا نه مني او تا مني دا شک چې دا قران د ځان نه جوړ کړي دي تا د ځان نه لیکلي دي نو هغه شک بنور هم لا پوښ شوی اذن نو بدغ وقت لرتاب المبتلون شک بکړي باطلانو نو الله دنیا ته امید راولې غلې امید یعنی هغه سړی چې نه لستل کولې شي نه لیکل کولې شي دا ډېر لوی معجزه و د دې خبرې چې الله دنیا ته امید راولې غلې او تعالی داسې علم راکړ چې هغه علم بل چا سره نشته بل هو بلکې دغه قران آیاتون دی بینات واضحه فی صدور الذین پسینو د هغه چا کې اوتل العلم چې ورته ورکړی شوی دی علم حافظان د قران عالمان د قران چاله چې الله علم ورکړی دی دا غي سنو کې الله دا واضح آیاتونه یې وما يجحدوا بآياتنا انکار نه کوي د آیاتونو زمونږه الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا ويدي لولا انزل عليه آيات من ربه ولنرا کوزیږي دی پیغمبر باندې سنخه معجزات طرف دربنا معجزي خو الله غني را لګلې دي خو هغه معجزات چې کم دی غواړي الله وزید دی فرمایشي معجزې نه را لګم چې دی فرمایشونه کې یوځي پوره کوم نو ویل دی مشرکانو لولا انزل عليه ولنرازي بد باندې آیات معجزه من ربه طرف دربنا قل نو جواب ورکا پیغمبره انما الآيات يقينا معجزي عند الله الله سخدي د معجزو اختیار خو الله سخدي ما سره نشته وانما انا نذير مبين يقينا ذو ير ور کوم کې هم سرګند زما کار بیان دی دعوت دی تبلیغ دی رسول دی معجزي راوړل خول دا د الله کار الله وی دا دومره لوی معجزه چې ما قران را لګلې دا کافی نه ده چې دی نور معجزي غواړي
اولم یکفیهم آیا ند کافی دی لرا انا انزلنا چې مارا لګل دی علیک تا الکتاب قرآن یتلا علیهم لستل کیږي دی باندې پیغمبر ته امي تا د شان قرآن لستل نه دی ته په خپل لاس خط لیکل نه شي او دا دومره لوی قرآن چې ما تا باندې را لګل دی او ته دې ته ولې او تر قیامت به دا لستل کیږي نو دا څه کوم معجزه ده اولم یکفیهم آیا کافی نه ده دی لرا چې مارا لګل لري تا ته قرآن لستل کیږي دی باندې او تر قیامت به لستل کیږي ان فی ذلک یقینا بدی قرآن کی لرحمتا مهربانتیا ده وذکرا پند نصیحت لقوم هغه قوم لرا یؤمنون چې ایمان راوړي